زمون مسلمانی صرف تر جمعات پورې محدوده دی. جمعات نه چې بار وځي بیا خیر استا او خیر زما سنشته دی چې ګوره یو انسان په بل انسان ته فیټ وي ښه نه به د عالم قدر پیژني چې یاره دا صاحب راغی زه د له خاطره به دا کار وکړم د له خاطره به پرېږدم. نه 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 بس زه به خپل د له خپل بدله دما د سره ما ذاتیات دي په دې کې د څوک نه راځي. موږ مسلمان یو. مسلمان ته پته ده چې مرګ نه بعد هم ژوند شته دی او مرګ نه عالم برزخ ژوند دی په کلونو حساب سره هغې نه بعد د آخرت ژوند دی او بیا یو داسې زندګي ده چې هغې لره مرګ نشته. دا هر مسلمان ایمان دی او که په دې کې څوک معمولي هم شک کوي اسلام دایرې نه خارج. خو موږ مسلمان هغې دپاره پریکټیکلی عملی طور باندې مسلمان ځان نه تیاروي. علامہ اقبال فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ زمونږ احناف یو غټ عالم دین تیر شوی دی. عیسایانو سره مناظره وه او ډېر ښایسته مخوال و انتهایي ښکلی مخ الله ورکړی. دی په اس باندې سور مناظرې ته راغی چې عیسایانو صرف د ده مخ وکتلو وایي چې وړکوټی محمد دومره ښکلی دی لوی محمد به څومره ښکلی موږ ته هم کلمه وایي مسلمان. هغه خلک چې صرف په مخ باندې به خلکو کلمې ویلې وبې لیدل په مخ به خلکو کلمې ویلې. حضرت خواجه سلطان باهو رحمت الله علیه باندې باقاعده کافرانو پابندي ولګوله هفته کې به یوه ورځ بازار ته راوځي. وایي ولې؟ وایي چې مونږ یې وینو بې ساخته به له خولې نه کلمه وځي. داسې خلکو الله یې د دوی گفتار د دوی کردار هر یو جامع او معنی ګرځولی چې چا به لیدلو هغه به مسلمانېدو او یو نن مسلمان دی. علامہ اقبال سے فرمائی وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.